مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی چې دا د اسلام لومړنی سفیر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچ کله د مدینه منورې نه انصار راغلل 11 کسانو او هغه وی چې موږ خپل یو سفیر راکې چې هغه زموږ نه چې کوم شاته خلق پاتې شوی دي هغه ته د اسلام دعوت ورکي، هغه ته اسلام وخی، منځ ورته وخی، قرآن ورته وخی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عنه چناو وکړو او دی به طور سفیر مدینه منورې ته ولیکو. دا د اسلام لومړنی سفیر دی. چې کله مدینه منورې ته راغی نو مدینه منوره کې تبلیغ شروع کو، تعلیم شروع کو، تر دې چې مورخین فرمایي چې د مدینه منورې هر کور ته د مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنہ د اسلام आवाज او رسولو.